الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام محترم جناب प्रिंसिपल साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंतजामिया, असातिज़ा किराम, उलमाए इज़ाम और डेरो मुअज़्ज़ज़ो तालिब इल्मानो बच्चों और उनो द टोलना अव्वल खुज़ा द दे मुवक्कर इदारे द इंतजामिया और द असातिज़ा और द जनाब प्रिंसिपल साहब और उस्ताद और टोलो द ज़ड़ द इखलास शुक्रिया अदा कोम چې تاسو ما ته موقع راکړه چې څو منټه تاسو سره خبرې وکړم. موقره اداره، تعلیمي اداره، هغې ته حاضري زه ځان دپاره سعادت او یو ګناه عبادت ګڼم. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو حدیث پاک کې یو ډیر اساسي خبره زمونږ ذهن کې واچوله چې انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یقینا زه دې دنیا ته رالیږلی شوی یم په حیثیت د یو استاد. انساني معاشره کې د استاد مقام دا د ټولو نه بالا دی. په دغه امریکا کې بعض اوقات سکیس یا مقدمه کی د سکول استاز یا د کالج یونیورسٹی استاز پیشی نو کله جج صاحب د فریق نه تپوس کوي وایي ته څه کار کوې؟ نو که هغه ووایي چې زه په کیجي کې استاز یم نو د هغه ځای جج احترام دپاره لاس ورته سینه باندې کیږي چې ته د انساني معاشرې معمار یې، ته انسانان جوړې. زه عموماً خپلو بیانونو کې ذکر وکړم چې الله تعالی سړی جوړ کړ. اردو کې چې آدمی وایي ورته، انګریزي کې ورته مین وایي. انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات راولېږل، هغوی ته ووایي ما مین جوړ کړ، ته اوس لاړ شه هیومینټي جوړ کړه. ځکه یو مین دی هغه عبارت دی د دې سټرکچر نه، د دې سټرکچر او د بنیه نه، او یو هیمن دی دا عبارت دی د کریکټر نه چې د داخلي خصوصیات څنګه دي. استعداد او صلاحیت خو الله تعالی د انسان کې خود د زده کړې او په دغه صلاحیت باندې الله تعالی انسان له مقام ورکړی دی. یو خبره باندې که مونږ سوچ وکړو چې آدم علیه السلام کله الله تعالی پیدا کړ نو فرشتو ته ووایي دته سجده وکړي، نو دوی عرض وکړ، اوبجیکشن نو، ریزرویشن و چې یو الله اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، ته یو داسې مخلوق پیدا کې چې دی به بلډ شیډ کوي، دی به وینې تویوي، دی به ډس آرډر کریټ کوي، دی به فساد پیدا کوي. که تسبیح تحمید او عبادت مقصد وي دا خو مونږ آلریډي کوو. نو الله تعالی فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، هغه سیکرټس چې ما ته معلوم دی تاسو ته هغه شی معلوم نه دی. او بیا الله تعالی وعلم آدم الاسماء كلها،
الله تعالی حضرت آدم ته د ضروري اشیاء نمونه وښودل. ثم عرضهم على الملائکه، بیا یې فرشتو ته هم دا ښودلي، خو ټسټ یې وکړی دوی. ورته ووایي انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. نمبر 1 یو نوع ذکر کوي او د هغې یوز او استعمال ما ته ووایي. نو اوس فرشتې چونکې هغوی نه دغه استعداد لري، نه صلاحیت او ضرورت لري. تاسو په دې سکول کې زمونږ د زمانې خبره وه، شاید چې اوس به هم وي. نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس آدم علیہ السلام فطری طور هغه ضرورت لره د دې شیونو د استعمال، لہذا هغه هغې باندې فوکس وکړو او وی فار ایگزامپل چې دا دکچې دی، دی د پخلي لپاره دی، دا لور دی، دا د ریبرو لپاره دی، دا رمبې دی، دا د ګوټ کولو لپاره دی، دا بیلچه او شاول دی، دا د خاورې اړولو لپاره دی. خو د فرشتو نه چې الله تپوس کوي په دې یوز نو پوي. الله تعالی ورته ووایي چې انی اعلم ما لا تعلمون. ما مقصد دا و چې الله تعالی انسان له دا استعداد او صلاحیت ورکړی دی، دا د ورچو ده، دا د پریالټي ده، د علم پیلاویږي او دا علم به پیلاویږي لکه څنګه چې کائنات پیلاویږي. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. او دا خبر او قرآن کریم ډیره پخوا کړې وه. سائنسدانان او کاسمو فزکس والا اس دے پوائنٹ او رسیدل چې ہمارے کائنات پھیل رہے ہیں. نو عرض کو استاذ خدمت کی چې دا کائنات الله انسان ته مسخر کړي دي، کائنات پیلاویږي نو د انسانانو علم هم پیلاویږي. نت نئے ایجادات دا د هغې مظهر او د هغې دلیل دی. نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې انسان الله تعالی باصلاحیت پیدا کړی، دا د کرامت دی. ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالی فرمایي یقیني خبره ده، ما انسان له ډېر لوی کرامت، آنر او ریسپیکټ ورکړی دی. نو څه دی هغه آنر او ریسپیکټ؟ د فرش نه واخلې عرش پورې دا ټول کائنات الله تعالی انسان ته مسخر کړي دي. دی کله وایي خلا ته ځم او کله وایي ملا ته ځم، کله وایي سپوږمۍ ته خیږم او کله وایي مارس ته خیږم، کله وایي ځمکه کې ننوځم او کله وایي بره عالم کې ننوځم. او دا ټول استعدادات پکې دي. او دغه وجه ده چې لومبنی وحي نبي علیه الصلاة والسلام ته راتله، نو د هغه وحي لومبنی لفظ د اقرأ، یعنی هغه لفظ چې د نبي علیه الصلاة والسلام سامعي سره او هیرنګ پاور سره ایروډرم سره هغې سره ټکراو شو، هغه لفظ د اقرأ. اوس د دې بیا مونږ دوی ترجمې کوو چې learn, read, recite. اقرأ، learn, read, recite. او بیا زه ملګرو ته وایم په دې لغت عربي کې جمله کم از کم د دوه کمپوننټ یا د دوه اجزاو نه عبارت وي چې موږ ورته وایو ورب او سبجیکټ، یعنی فعل او فاعل. زیاته کامله جمله دا دریم شی هم غواړي چې هغې ته موږ آبجیکټ یا مفعول. خو څه دې ځای په دې جمله کې فعل او فاعل خو ذکر دي، دا لفظ اقرا، خو بیا مفعول ذکر نه دی. نو الله تعالی وایي قل ولا، خدای نه دی ویلي چې څه ولوله. نو مونږ ورته بیا هیډن ورډ راوباسو چې قل اقرا كل ما تستطيع ان تقرأه. learn anything which you can learn. read everything or anything which you can read. نو اوس پته ولګېده چې دا لفظ اقرا یوازې دا نه وایي چې قرآن لوله، دا لفظ اقرا یوازې دا نه وایي چې حدیث لوله، دا لفظ اقرا یوازې دا نه وایي چې علوم دینیه لوله، دا لفظ اقرا دا وایي چې ستا دوه سایډونه دي، یو سایډ د سپریچوال دی، بل سایډ د فزیکل دی، او د دې دواړو نه ته لا تعلقه کېدی نه شي، بلکې یو دعا چې مونږ او تا یې ټول د مانځه په آخر کې وایو
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته کمپریهنسیو پریئر وای یا اغیتا یو جامع دعا وای اجمع الدعاء ناغه مون وایو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای په دې دنیا کې حسنه راکړي په آخرت کې حسنه راکړي با الفاظ دیگر معنی دا چې الله زما د دې دنیا ژوند جوړ کړي او زما د آخرت ژوند جوړ کړي د مسلمانانو لوی فلسفر او عظیم حکیم تاسو به سټډي کړئ می ټو سم ایکسټنټ حضرت شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د انسان د پاره دوه شیونه دي یا دوه اړخه دي د ژوند یو ته هغه وایي ارتفاق او بل ته هغه وایي اقتراب ارتفاق how to deal and handle the creature to use them for your own benefit او اقتراب how to get close and nearer to Allah your خالق and your creator چې خپل خالق ته بسنګ نږدې کېږي هغه سره تعلق بسنګ اسټابلیش کې او ارتفاق دا چې د دنیا کې اوسېږي نو یو بل به طور انسان څنګه ټریټ کې او بیا دا کائنات به د خپل فائدې او نفع لپاره څنګه استعمالي نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې په دې کې ته یو سایډ واخلې صرف دنیا نو آخرت به برباد شي او که صرف آخرت دی واغست نو دنیا کې به غلام او زیر دست شي او دا مسله دا د انډیویډوال هم ده دا د نیشن هم ده که یو انډیویډوال او فرد اگر دنیا د ژوند لپاره تګودو نه کوي نو یا به ګداګر وي یا به غلاګر وي یا به فراډ کوي یا به چیټینګ کوي د معاشرې لپاره لوی خطر ده بلکې برډن دی او کوم انسان چې معاشرې لپاره برډن وي د خدای هم خوښ نه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا رسول الله اعینی او انصرنی ما سره لږ هیلپ وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ټولو خلکو سره هیلپ کو بلکې لومبنی وحی چې ورته راغله تاسو به لوستلي چېرته اسلامیات کې یا بل سبجیکټ کې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې لومبنی وحی راله جبریل امین ورته دغه اقرا ووی نو بیا یې درې وارې دې سپیس کړه یعنې غاړه ورکړه او داسې زور یې ورکړ حضور علیه السلام فرمایي چې دومره زور یې راکړه حتی خشیت علی نفسي چې زه په ځان ویرېږم چې مړ مې نه کي نو کور ته راغی او بی بی صاحبې ته وویل حضرت خدیجه ته چې زملوني کور مې نه بلانکټ یو کمبل را باندې راواچو او داسې لکه ملیریا غوندې لرزه وکړي حضرت خدیجه دا ډېره ذهینه او فتینه ښځه وه دې د حضور علیه السلام فیس ریډینګ وکړ نو ورته محمد صلی الله علیه وسلم وی دا خو بیماری نه ده دا څه بله مسله ده څه سایکولوژیکل افیکټ دی نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته واقعه ذکر کړه چې زه خو داسې ډېر ویرېدم نو هغې ورته ویل کله د یېرې هېڅ صورت نشته یېرېږه ما والله زما دی الله باندې قسم وي لا یخزیک الله ابدا خدای به تا کله هم ذلیل نه کي رسوا به دې نه کي نو د هغه کیریکټرز چې د پیغمبرۍ نه وړاندې ځکه پیغمبر خو فطري طور ډېر ټرانسپیرنټ نیچر لري ډېر صاف او شفاف نیچر لري و انک لتصل الرحم ته د خپلو قرابتدارو د رشته دارو ډېر خیال ساتي انک لتصل الرحم وتحمل الکل معاشره باندې چې څوک برډن یې ځان هم نشي ساتلی ته د هغه ذمه داري په خپل ځان اخلې وتکسب المعدوم یو سړی چې بې روزګاری نو ته لګیا یې هغه سره تګودو کې روزګار وله پیدا کې او څلورمې ورته ووي وتقر الضیف مېلمه دې راشي نو ډېر لوی اکرام یې کې او پنځمې ورته ووي وتعین علی نوایب الحق ته د حق په معامله کې د حق باندې سټینډ اخیستونکې د هغه په سایډ او د هغه په سپورټ کې ولاړې په دې کې بیا د خپل دوست او د خپل رشته دار هم خیال نه ساتي خو چې د چا موقف حق وي نو د هغه ملګرتیا او د هغه سپورټ کې وی دا نوبل کیریکټر یا های پچ اپ کیریکټر تاسو به کرکټ مرکټ کوئ نه که نه کوئ یقینا به کوئ دا کرکټ دا خو اگر چې قومي کھیل ډکلیر نه دی خو حیثیت یې داسې دی چې ټول پاکستانیان ورسره په لوف کې دي په محبت کې دي
نو دې کې د پچ ذکر ډیر کیږي نو دا هاي نوبل کیریکټر پچ ته په هغې باندې کېل کې او محمد صلی الله علیه وسلم نو اوس پته ولګېده چې دا مسلمان دې بچا باندې بوج کیږي نه بلکې چې څوک بوج وي په ځان او په معاشره دې به لګوي د هغه بوج بس به کوي نو دا به کله کېږي چې ته د ژوند دا دواړه سایډونه سپریچول او فزیکل دا دواړه ایکولي او په بیلنس انداز باندې د حیثیت داسې وي لکه د ګاډي دو پهیې نو که د ګاډي په دو پهیو کې یو کې هوا کمه یو بلکې زیاته د امبیلنس روان وي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار نو تاسو زمونږ بچی او تاسو باندې د ژوند ذمہ دارۍ را روانې دي د دې ذمہ دارو دپاره ستاسو تیاری کېږي په دې موقره اداره کې نو یو خدا چې دا ستاسو د حصول علم مرحله دا ډیر اهمه مرحله ده دا فاونډیشن دی دا بنیاد دی نو په دې کې وخت ضایع کول دا ځان ضایع کول دي او ځان هم نه دي ضایع کول انساني معاشره ضایع کول دي ما اوس د محترمو اساتذو سره یو خبره کوله چې په دې سوشیالوجي کې او په پولیټیکل ساينس کې زموږ یو څو مشهور علما دي او یو خو دومره مشهور دی چې د هغه کتاب د دنیا په هره ژبه کې ټرانسلیټ شوی دی او ټوله دنیا د هغه د کتاب نه فایده اخلي او هغه کتاب ته وایي مقدمه تاریخ ابن خلدون مشهور فلسفر دی مشهور سکالر دی د سوشیالوجي یو ډیر لوی اتنټیک اتارټي ده او بل دی علامه ابو الحسن الحبیب الماوردی د سیاسیاتو باندې ډیر معرکة الآراء کتاب لیکلی دی الاحکام السلطانیه او بل دی علامه ابن فرحون د یو ډیر معرکة الآراء کتاب لیکلی تبصرة الحکام چې سټیټ او ګورنمنټ به څنګه چلي نو هلته هغوی یو چپټر د وزارت لیکلی دی منسټري یا منسټریل پوسټس نو بنیادی طور هغه د شپږو منسټرو ذکر کړی دی په هغې کې یو منسټري د تعلیم والا او ایجوکیشن والا خو هغې چې دا ټایټل کړې ده نو ټایټل یې دا نه دی ورکړی چې وزارت التعلیم ټایټل یې دا نه دی ورکړی چې وزارت التعلیم والتربیه بلکې ټایټل یې ورکړی دی وزارت التربیة والتعلیم نو بیا په دې مرحله کې تربیت دا په تعلیم باندې مقدم دی ستا اساتذه یو خو تا ته کورس ښیي خو بل دی تا ته کردار ښیي نو دغه کردار دا د تعلیم نه مقدم دی او دا په تعلیم باندې پریارټي لري ځکه چې که یو سړی تعلیمي اعتبار سره خو کوالیفاید شي خو که کردار یې اسټیبلش شوی ني نو دی هم د معاشرې دپاره ډېر لوی ډینجر دی دا هم د معاشرې دپاره ډېره لویه خطره ده سعدي بابا یو ډېر ښه شعر ویلی دی چې بې ادب را علم فن آموختن دادنی تیغ است به دست راهزن یو سړی چې د تربیت نی اغست انساني او انسان نی جوړ نو معذرت سره که دی ډاکټر وي نو دی به د یو ډاکو نه کم نه وي او که دی انجینیر وي دی به د معاشرې دپاره تباهکن وي ځکه ده کې انساني انس نشته ده کې انساني خدمت جذبه نشته او جذبه خدمت خلق د نبی علیه الصلاة والسلام دغه ابتدایي ذکر چې حضرت خدیجې ورته وکړو د هغې نه پته لګي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې لوی منصب دپاره الله تیارولو نو دا کردار او دا اخلاق یې وله ورکړل نو وزارت التربیة والتعلیم چې تربیت دا په تعلیم باندې مقدم او اهم دی سعدي بابا ځکه ووی چې که تربیت یې نه او سړی دغسې ګوار لوی شوی اوس ګوار پن یوازې دې ته نه وایي چې کتاب وله نه ورځي کتاب وله ورځي خو کردار او اخلاقیات یې نشته نو هغه وایي دا خو داسې ده لکه ډاکوله چې توره ورکړي چې دا واخله او خلک پرې لوټه او د دې وجې یو شی دی لټرسي او یو شی دی ایجوکیشن اوس لټرسي او ایجوکیشن کې فرق دی نو لټرسي دا ده چې تا کتاب ویلی دی په کتاب باندې پوهېږي خو ایجوکیشن د دې نه عبارت دی چې ته کیریکټر لرې ته کردار لرې او شریعت اسلامي دا په لټرسي ډېر زور نه ورکوي دا زور ورکوي په ایجوکیشن باندې او دې وجې په معاشره کې بعضې خلک داسي چې هغوی کتاب خو نه ویلی خو د کردار په حواله هغه د ټولې معاشرې دپاره نمونه وي هغه ټولې معاشرې دپاره رول ماډل وي
چې داسې سړی شه لکه دا چې سړی شوی دی. نو محترمو او زما بچو، مستقبل دا ستاسو انتظار کې دی. د دې مستقبل دپاره او فیوچر دپاره ځان تیارول دا ستاسو محنت باندې ډیپینډ دي. خپل هر یو single minute and second you have to consider it just like a ghanima, and you have to exploit and utilize it for your own good in near future. چې زه په فیوچر کې د مخلوق ته څه خیر ورکولی شم. او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خیر الناس من ينفع الناس. خو دا کردار په حیث د مسلمان به زمونږ کله جوړېږي. نو یو طرف ته خو مونږ انسانان یو، خو بل طرف ته مسلمانان یو. نو انسان په طور انسان محترم دی چې انسانیت پکې وي، او مسلمان خو بیا ډېر زیات محترم دی. او دغه مسلمانی ایکچولی انسانیت پالش کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله تعالی راولېږه نو د عربو معاشره خو دومره ګوار معاشره وه چې هغه وخت کې دوه قوتونه وو، یو ته یې رومن امپایر او بل ته یې پرشین امپایر، او د دوی کې انچاټاني به وه، یو بل باندې حملې او جنګونه به وو ټو ګریب مور اینډ مور ایریا، چې زیات نه زیاته علاقه دې باندې قبضه حاصله کړو. خو دا د عربو خطه چې وه، خصوصا مکه معظمه، مدینه منوره او د هغې سراونډینګ ایریا منطقه حجاز، دا نه کنټرول کول رومن او نه پرشین، بلکې دواړو به کوشش کو چې دوی سره تعلقات مو ښه چې دوی فتنه جوړه نه کړي، ځکه دا ګوار مخلوق و. د دې ګوار مخلوق ته دنیا تنګه وه. د دې وجې هغوی وایي چې د دوی ذمهداري اخیستلو کوم ځای چې قبضه وکړي نو بیا خو به د هغې ذمهداري اخلي. نو د دې ګوار مخلوق ذمهداري اخیستل دا خو ځان د مصیبت په برخه اخیستل دي. نو دوی به خوشحاله ساتل، خو په دې باندې قبضه نه کول، دا انکنټرولبل خلک دی. خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی ورته راولېږه نو د هغه په تربیت او تعلیم دا خلک هغه خلک جوړ شو چې نن دنیا کې که تهذیب او سیویلایزیشن، کلچر او ثقافت دا څوک کتل غواړي نو دا به د اسلام شکل کې ګوري. جان برنارد شاه دا یو ډېر لوی فلاسفر تیر دی او ډېر لوی لیکوال دی، مذهباً جو دی، مذهباً جو دی، خو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سره دا کامونسټ او ډېر ښه لیکوال دی. نو د ده کتاب کې د لیکلي دي چاته تپوس وکړو وایي چې که دا ټوله دنیا یو سټیټ شي، یو ریاست شي چې پکې به مختلف عقیدې او مختلف مذاهب وي، مختلف اقوام او مختلف قبایل وي، مختلف کلچر او مختلف سیویلایزیشن وي، او د دوی دپاره یو داسې نظام چې په هغې سره عدل قایم شي، امن راشي، هارمني او هم آهنګي سره دوی یو بل سره ژوند تیر کړي، نو داسې نظام ستا په ذهن کې شته؟ نو ته ورته وایي دو I am a Christian and though I am a communist, but there is no way but to admit that that system has been given by Muhammad, the founder of Islam sallallahu alaihi wasallam. نو زما دې یو لفظ سره اختلاف دی، فاؤنڈر آف اسلام. ځکه ته د ډکشنري انسایکلوپیډیا ته هم لاړ شي، اول ته محمد صلی الله علیه وسلم هغه سرچ کې نو هغه یې ته لیکلي دي فاؤنڈر آف اسلام. او که ته هلته لاړ شي لینکن ان ته په برټن کې کوم ځای نه چې بیرسټري کېږي نو د هغې پرامیننټ جورس بورډ باندې هم لیکلی دی محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. پرامیننٹ جورس بورډ چې د دنیا انسانیت د ټولو نه ماهر قانوندانان څوک تیر شوي دي نو په ټاپ نمبر 1 باندې لیکلی محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. او بیا که ته لاړ شي هلته د امریکن سپریم کورټ ته نو په هغې باندې هم د محمد رسول الله امیج جوړ دی، نو هغه ته لیکلي محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. نو دی فاؤنڈر سره زما اختلاف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاؤنڈر آف اسلام نه دی، هغه میسنجر آف اسلام دی. خو هغه یې په دې بنیاد وایي چې که اوس دغه ایډمټ کړي چې میسنجر دی نو بیا خو پکار دی چې ویې مني. نو چونکې دې نه تښتي لہذا ورته وایي محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. بهر تقدیر برنارد شاه ووایي وی دغه نظام دا صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نظام نه متنبي. یو ډېر مشهور شاعر دی لکه زمونږ علامه اقبال زمونږ نیشنل پوئټ دی. زما د زوی د څه پروجیکټ دپاره جرمني تللی نو واپس چې راغی نو ما ته یې بابا زه به هلته جرمني ته ما جرمني کې څه دي؟ نو جرمني کې
هغه سټریټ ته چې کوم سټریټ باندې ورکوټي کور کې علامه اقبال اوسېده او پی ایچ ډي کوله هلته فلسفي کې، نو هغه کور چې کوم کې علامه پاتې و نو هغې نیشنل هیریټیج قرار کړی دی چې دا د پاکستان نیشنل پویټ دی، دا د هغه رهایشګاه ده. او هغه سټریټ باندې نامه ایښې ده علامه اقبال سټریټ چې د پاکستان نیشنل پویټ. نو بهر تقدیر علامه اقبال چې لکه څنګه موږ دپاره دی ایز نیشنل پویټ، ایز نیشنل متنبي، دا د عربو دپاره بطور عرب نیشنل پویټ دی. هغه وایي وملیحة شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء. هغه د شاعرانو په مزاج کې استعارات وایي حقایقو باندې محمول ډېر کمتر وي. نو هغه وایي زما دا محبوبه او بیلوډ دا دومره ښایسته ده، شهدت بها ذراتها، د یو خاوند چې دوه ښځې نو دې ته بنې وایي او د دوه بنو یو بل بالکل خوښ نه یو بل د دوی منځ کې رای ولري او رقابت خو هغه وایي زما د محبوبه دومره ښکلې ده چې بنم د دې د ښایست تعریف کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عظیم شخصیت دی چې دشمنان هم د هغه د تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. نو جارج برنارد شاه سره د دې دوه قسمه تعصباتو هغه وایي چې دغه نظام یو د محمد رسول الله کېدی شي. یو آخري خبره کوم، د سکانو کې یو شاعر تېر شوی د هغه نامه ده پنډت هریچند اختر، مشهور شاعر دی او په دې مینز پنجابي ژبه کې هرې خو تاسو هسې مشین ته وایي چې پنډت دا خو مولوي صاحب دي، څه د هندوانو مولوي صاحب دي. نو پنډت هریچند اختر د هندوانو مولوي صاحب نو او ډېر ښه شاعر و. نو دا جوش ملیح آبادي و مسخره ورسره کوله، وی هري دا شین ته وایي او چند دا چاند ته وایي او اختر دا ویسټار ته وایي. نو زمونږ د پاکستان دا جنډه شنه ده او چاند تارا دی پی، نو هغه ورته پنډت پاکستان وي بطور مذاق. دا پنډت پاکستان نو هغه د رسول الله علیه السلام تعریف کې یو نعت ویلی دی، نو ویلی چې خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور آخری خبر بدی تناظر کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہیومن ہسٹری کے دا سٹیٹس مین گڼل شي اور سٹیٹس مین به ډیر وي، خو دا ټي ایچ ای دی چې ورسره ولګي نو دا اختصاص پیدا کوي چې د کمپټیشن څوک نشي کولی. نو دغه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چې خلیفه و با اصلاح 54,000 مربع میل یو انګریز په کتاب لیکلی دی عمر د ګریټ، نو هغه پریفیس کې لیکلي دي چې د مسلمانانو په حالت دا افسوس دی چې یو دویم عمر پیدا نه کړ، کني دنیا کې بغیر مسلم نو پاتې، هغه د کردار د وجې به ټولو کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه نو د حج در روانو ملګري ورسره و، مکې معظمې نه بهر په یو کلاو میدان کې سټې وکړه. نو د خادم د اسلم هغه وایي د شپې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې د سړک نه کوز شو، نو لاندې ته نو زور پسې روان شو، نو دې تلو ناست ځای ته چې کوم ځای شنه وه هغه ځای ته ورسېده، نو تیاره کې ځان مخاطب کړو یا عمر تذکر، عمره هغه ورځې یادې کړه چې دې ځای ته به تا ګډې بیزې راوستې. نو قهرجن سړی وي، اینګري مین، نیچر دې اینګري و، ټوله ورځ به یې دا ګډې بیزې ځغلولې، وږې تږې به دې مازدیګر کور ته واپس بوتلې. نو پلار به ووالې، مشر ورور زید ابن الخطاب به ووالې چې ته نو دومره ناکام چروای های، ته په ګډو بیزو سرولو هم نه پوهېږي چې دا دې وږې راوستې. یا وې نن د 22,54,000 مربع میل حکمران او دا متعلق څوک ګیله نه لري چې زما حق ما ته راونه رسېده په توره شپه، دا وې نور څه نه دي، یہ محمد کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نو دغه پنډت سے هغه وویل چې خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. زما بچو تاسو ته لوی ذمہ دارۍ را روانې دي. قرآن کریم کې کوم آیت چې ما ویلې سوره الکهف، نو په هغه دور کې
یو څو ځوانانو د وخت د ظالم بادشاه خلاف ودرېدل او هغه ته د حق خبره وکړه. سټینډ یې واغوسته چې دا ظلم، دا انسانیت سره ظلم دی، دا بربریت دی، دا شرک، دا خدای سره ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. الله تعالی فرمایي چې انهم فتیه، دا ځوانانو لکه ستاسو په شان آمنوا بربهم، خپل پروردګار باندې یو کلکه عقیده وه. انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مونږ ډیلی د دوی دا ګایډنس انکریز انریچ کومو. وربطنا علی قلوبهم، مونږ دوی ته سټیبلټي ورکړې وه. او سټیبلټي او استقامت یو داسې شی دی چې که ته سټوډنټ یې سټیبلټي به پیدا کړې تبې به زده کړه کولی شي. که ته ټیچر یې سټیبلټي به پیدا کولی شي تبې به تا نه څوک استفاده کولی شي. که ته ډاکټر یې سټیبلټي به پیدا کړې تبې به ستا کلینیک یو شهرت لري او خلک به درته راځي. که ته انجینیر یې سټیبلټي به پیدا کړې په خپل پروفیشن کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد احدکم ان يعمل شيئا فليتقن عمله. څوک چې کوم کار او کوم پروفیشن کوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پروفیشنلی 100% سترانګ کوه دغه کار، چې دا ستا دا کار دا د مخلوق خدا لپاره د خیر او فلاح باعث شي. نو زه ستاسو مزید وخت ضایع کول نه غواړم، ځکه ستاسو د تعلیم ټایم هغه گویا شروع شو. بهر تو دې یو وار بیا په آخر کې د جناب پرنسپل صاحب، د ټول سټاف، د ټولې انتظامیې، ستاسو د دې سکولز چین او ستاسو د ټولو بچو د هغې شکریه ادا کوم. الله تعالی تاسو له په خپل ژوند کې دینی او دنیوي ترقی درکړي. الله کریم د تاسو د امت دپاره بلکې د انسانیت دپاره ګایډ او رهبران جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.